نن ما ورته والا په اعمالو کې بې انتهایي کمی ده، ډېره کمزوري ده. اعمال ډېر کم شول، نیک اعمال بیخي کم شول، ډېره زیاته کمزوري راغله. د دې ډېرې وجې ډېر اسباب کیدای شي، خو نن دته دې والا زه یو 3 وجې بیانوم. اول نمبر تکاسل، دویم نمبر تساهل، او دریم تغافل. چې اول نمبر تکاسل، سستی دی واجه ما وتاونه اعمال پاتې کیږي. کور کې فارغ ناستی، جمع مستا تکبیر الله سره جمع تزن رسولای شي، بلکې هغه نه مخکې راتلی شي، خو بیا هم سستی د وجه نه چې زه لږ ورسته به لاړ شي، لږ بعد کې به لاړ شي، یا خو ډېر ټایم ده شیطان دا دوکه ما ورته تره کوي که نه، نو دې سستی د وجې نه 1 رکعت 2 رکعته 3 رکعته ما ورته نه پاتې شي، کله کله خو جامع لمونځ هم پاتې شي. نو دې سستی د وجې بیا منځ نه پس تلاوت خامخا سره وي، خو بس سستی د وجې تلاوت نه غافلی شو، تلاوت و نه کو، بار ناست یو ګپونه لګو، خو د نفلو توفیق ورته نه میلاویږي، تلاوت توفیق ورته نه میلاویږي، ډېره انتهایي سستي د وجې نه. دین په کارونو کې ما ورته ډېر د سستۍ شکار یم. او دویمه خبره چې تساهل اساني لټو، هر دین کار کې مو اساني لټو، دنیا دپاره هر قسم مشقت برداشت کوو، خو دین په کار کې اسانتیا لټو. به دین په کار کې ما ورته ته اساني را یاد شي. ګورو چې چېته کې زیاته اساني ده، مثلا روژه ده که نه، روژې کې تراویحو کې ما ورته ګورو چې کوم جماعت کې کوم مسجد کې لاندې تراویح کېږي، لاندې تراویحې کېږي، هغه ته ځان رسوو، ولې چې هغه ضربه فارغ شو. نو دې د وجې یا بعضې خلک چې مسجد کې جماعت کې ستر ختم شروع ده، خپل ځان ته وړې تراویح کوي، اساني لټوي ځان دپاره. یا بعضې خلک خو وایي چې ګرمي ده بیا سهار تراویح ونه کړو، دې د وجې نه اساني لټوي. یا ماسپښین مسجد ته ګرمي ده، او دې ګرمي کې به څنګه جومات ته ځم، چا به دلته پکې لاندې کور کې لمونځ وکړي، نو اساني لټوي. اساني د وجې نیک اعمالو کې کمزوري راځي. او درېیمه خبره تغافل ده، چې ما ورته غافله یم، انجام نه غافله یي چې اخرت کې ما ورته والا څه انجام وي، قبر کې ما ورته سره څه کېږي، ځنکدن کې ما ورته سره څه کېږي، دې انجام نه غافله یو. نو دې د وجې نه اعمالو کې کمی ده. الله والا وعیدونه سزاګانې دې نه بیخي غافله وي، دا مو په سوچ سمجھ کې رسي نه، دا مو سوچ سمجھ کې رسي نه چې چېته مرګی هم شته، مرګ شته، یو ځل روان ده. نو دې د وجې نه اعمالو نه غافله وي. نو دوستانو کوشش کوئ چې غافله کېږئ ما، سستی شکار ما جوړوي، اسانۍ په دین کې ما لټوئ، لږ مشقت وي، دنیا دپاره څومره سختیانې تېروو، دین دپاره لږ مشقت، ګرمي، سړک، جومات ته راتلل، منځه ته راتلل، دا څه ډېره ګرانه خبره نه ده، دا څه دومره مشکل کار نه ده. نو دې د وجې نه کوشش کوو چې اعمالو کې سستی نه ځان وساتو، او اعمالو کې اساني نه لټو. هر حال کې غم ده، خوشحالي ده، چېته کې مې الله والا حکم او پیغمبر طریقه ګوره، هغه باندې عمل کوه، الله حکم او پیغمبر طریقې باندې خپل وخت تېروه، خپل ژوند تېروه، نو کامیاب بوي. او دې نه علاوه د اخرت عذاب سزا نه غافله کېږه ما. دې دنیا کې لږ ژوند ده، مرګ را روان ده، ځنکدن سختي دي، قبر سختي دي، الله مخې ته ودرېدل دي، تله د میزان به لګېدلي وي، الله عدالت کې پیش کېدل دي. نو هسې کې به ما ورته هلته څه جواب درکړو؟ نو دې د وجې نه کوشش کوو چې غافله کېږو نه. قبر عذاب، قیامت کې سختي، اخري فیصله ما ورته والا د جهنم یا د جنت ورکېدونکې ده.
نو دا سوچ وکړه چې زه چې کوم اعمال کوم آیا زه به دې اعمالو سره جنت ته ځم او که جهنم ته به ځم. نو بس دې باندې غور کوه، بیا به انشاءالله مرګ یادوه، ډېر ډېر مرګ یادوئ چې که ډېر ژوند تېر کړم خو اخري د دنیا نه سفر ده، قبر ته به ځو. قبر کې به بیل په بیله وي، هېڅوک به در سره نه وي. نو بیا به هلته کې ما ورته وله دا خپل خپلوان، دا ملګري، دا رشته داري په کار نه راځي. کوم اعمال مې چې ځان سره وړي وي هغه اعمال به ما ورته وله په کار هلته کې راځي. او ښه طریقې سره خشوع حضور سره 5 وخته مونځ، تلاوت، ذکر او اذکار هر حال کې، کورونو کې، معاشره کې خپله هم نیک اعمال، الله حکم پیغمبر طریقې باندې ژوند تېرول او نورو ته هم د دې خبرې تلقین ورکول چې الله احکامات او پیغمبر طریقې خپل محلو خپل کورونو کې راولي. الله رب العزت عمل کولو